فخذ ولا فخذي پتون زما په پتون پروتو فسقلت علی فما دا پتون دومره درون شو حتی خفت ان ترد عن فخذي ما زما پتون مات نکی یعنی پتون عورت ته کدا یعنی عورت نه کدا عورت نو هغه په به ولې کې خو د چا په عورت سره د جامونو په لاس نه ده لاس دغه پتون عورت وي نو دا هغه په پتون به ولې خپل پتون کې خو اما ته وی چې عورت خفیفه او غلیظه کې احناف فرق کوي عورت خفیفه او ته جایز نه چې سره د حجاب نه او د عورت غلیظه نه کناټي په پچا کې دی نه چې غي کې ولا کې نه همزنه خپل ابراهيم بعض علاقو د پښتنو دی لکه د مومندو علاقه نو سړي ته وایي کینا کنه وی کناټي ولګاو ځکه ناس هم کناټي کې هودو ته وایي همزنه خپل ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا عبد العزيز بن سعيد بن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر چې خیبر دا د خیبر په جنگ کې موږ ویلو نو چې موږ کالتا پتیار کې موږ کو پاول وخت وصلينا صلاة الغداة بغلس عام منذ د غلس نو ځکه دغه د وخت کې د غلس یادې سبا منذ مکالتا پتیار کې نو به سید الکائنات سور شو بوخه او ابو طلحه سور او زپا ابي طلحه پس سور ما انس وي د پلندرو نو نبی کریم په کوسو د خیبر کې روانه کړو او وان ركبتي لتمس فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم زما کونډه لګیده د حضور د پتون سره ثم حسر الازاره لنګه کولاوک معلوم یعنی پتون سرګند شو حتى اني لانظر الى بياض فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم ما د حضور سپین پتون لیدل لکه پتون عورت من څنګه به پتون سرګند خدا دلته حسر راغله متعدی دا بیا د راشي او په مسلم کې ان حسر لنګ پخپل کولاو شو ان حسر لازمي دی او حسر متعدی دی هوا سره لنګ خودی را خودی کنه ان حسر ان کشفا پخپل سرګند شو او دلته حسر د سرګند نو د دې استدلال په حسر نه په ان حسر فلما دخل قريه شاكري تنوى قال الله اكبر خرب خيبر انا اذا نزلنا بساعة خمس فساعة صباح المنظر قال ثلاثة لا قصفت الى الشبه ده مسألة فاحتر الإذاعة فخذك وخرج القوم الى اعمالهم قوم راوا تقبلوا كاروتا فقال محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني محمد والخميس محمد والعسكري يعني الجيش قال فأسمناها عنمة من فزور باندې واغشت خیبر عام خیبر فجنگ غشت شوی فجمع السبيو بندیوان را جمع شو فجاء دحية ابن خلیفه کلبی رانی وی قربان مال پکی و جنه راک وی خدلا چه جنه والا فاخذ صفیة بنت حیی صفیه باندې لاس کې خور دلوی سردار لور او دلوی سردار شزینه او سردار ولا قوم یو بل سره راغ نبی کریم ته وای وی سرتا د حیات صفیه ورکړه چې هغه د بنی قریظه او د سردار نور ده د حوی ابن اخطب او د بنی نذیر لا تصلح لك الا لك تاسل مناسب ده نو حضور مبارک یې راوي غواړي چې راوي غواړو ویلې ده نو حضور مبارک ورته بل وینځواله او مسلم کې راځي وو وینځي ورکړه نبی کریم د دې صحابه اعتراضات ختم کړ دغه چې نور زړه کې به مراتله چې دا سردار دل ورکړه چې موږ لا راګړه بندا چې د دې جنې خاوند او پلاس باندې قتل شو نو حضور مبارک د دې یو اکرام کول مستق او نبی کریم په دې طریقه باندې قبایل سره خپل ولي قائم کړ بل د حضور نکاحګان ټول په وحی الهي شوی دي مارتویل صفی خوب لیدل یو مخکې دا مونږ ته یو استاد الته بیان کوم مونږ خیبر سره ناست د خیبر نه بار چې کوم ځای کې فوج پروت و الته ناست نو استاد وی چې صفی بی خوب لیدل او دا راغلم د کتابونو دا چې نبی کریم راوستنو
دلته په مخ سترګې سره داغ وشین وی دا ولې وی دا خاوند والے وی ولې وی دا ستاسو تراتلونه ما مخکې خوب ولیدم خوب بینم چې د یثرب د طرفه د مدینې د طرفه جنوب د طرفه یو سپومې راوخته او داسې راځي زما په دې غېږ کې را پرېوته نارې وه وی خاوند ته مې دا الوې نو خاوند چې شړق شو چې په دې دې ووالم وی ته خو دا غواړې چې د یثرب هغه سردار ستا خاوند شي دومره په تعبیر پوهېده د ظالم بچ نو خاوند یم قتل شوی دی کنانه ابن ربی نومو او حیی ابن اخطب قتل شوی دی هغه په بني قریظه په خندق دا وایي نبی کریم چې راغی مدینې ته زه وړه جینۍ ومه نو پلار او تره مې کور ته راغلل نو پلار او تره مې وایي چې یاره دا سړی خو څنګه دی وایي دا خو هغه سړی دی چې زمونږ په کتابونو کې ذکر دی قسم دی دا پیغمبر دی حق وی زه خو د کور جینۍ ومه ورته مې اورېده وی څه به کوو وی مونږ خو په ایمان نه راوړو بیا خو زمونږ مشري او هغه شکرانې ختمېږي یهود لکه د پیرانو په شان دي شکرانو ته ناست دي تعویذګر او شکرانو والا وی بیا خو زمونږ شکرانې ختمېږي وی دا ته ما اورېدلي زه لا وړم دا چې وینې لنډې کوتل تلاشه دی خوا قبرونه یې خپلو حجرو کې جوړ کړي دي دې پیرانو او هغې ته ناست دي اینه جنګې راته وکړي خلک پیسې ورغورځوي دوی راغونډوي دغه یې د آمدن ذریعه ده نور یې هم شته خو دې ځناور دغې ته ناست دي هلکه قبرونه خو د آمدن ذریعه نه ده نو دغه شان یهودیان شکرانو ته ناست نو دا خو یقینا هغه پیغمبر دی خو ایمان پې نه وړو زمونږ خو بیا دغه ټول ختمېږي آمدن هم ختمېږي دا چې پسقاط زور کوي دا د مړي د خیر دپاره نه کوي چې مړي ته فیض ورسي دا د چا دپاره کوي د حضرت خېټې دپاره یا لیډران چې دا چغې وایي د حکومت خلاف او غریبه ستا دپاره غریبه ستا هلکه ته غریب یې ځناوره او وطن جوړو نو غریب نمرا خپله خېټه داسې کې غریبه ستا دپاره ځکه په ټول جهان کې غریب خېټه ده او زه به وطن آباد کړم وطن خپلې بنګلې ته وایي د پاکستان لیډران او جاهلان حمامان او دا بې علمه پیران دا ټول لوالو لید قال فاصبنا نو سید الکائنات چې دا بیبي واره شته چې نورو صحابه او دغه نه نو باسي دا خو یو تبلیغ او حضور د هغې کرام او تشریف کو او په دې طریقې یهودو سره خپل ولي قایم کړه ځکه چې د یو قوم جینۍ وادي په یو سردار د هغه قوم فخر کوي هغه زمونږ زوم دی مونږ سره یې خپل ولي ده د غریب سړي په لور څوک دومره فخر نه کوي خو چې د سردار لور په یو قوم کې وادي نو خلک وایي زمونږ خپل دی نو اکثر د سردارانو سره یې خپلولي په دې قایمه کړې ده چې دعوت او تبلیغ سلسله کوله وي نو فتزوجها واده کړه ثابت انس ته وایي ابا حمزه مهر یې څه ورکړو قال نفسها اعتقها مهر یې دا و چې اعتاق یې وکړه دا د نبي کریم خصوصیت دی د دې مسلې به راشي وتزوجها حتی اذا كان بالتاريخ چې په لاره شو استبرا بحیضتین ضروري و ځکه چې شادي شده وه نو هلته پاکه شوه صدو صحبا ته چې ورسېدل فجهزتها له ام سلیم نبی ام سلیم والا تیاره کړه ناوې یې کړه سرمرې والا غوړ کړه جامې بدلې کړه تجهیز تیارولو ته وایي فاحدثها له من الليل نبی کریم ته د شپې بوتله لیلة العروس فاصبح النبي صلی الله علیه وسلم عروسا سبا نبی کریم دلها ناوې شوی عروس او عروسه دواړه ښځې ته وایي چې واده ناوې دلها وردلها فقال من كان عنده شیء دا ولیمه وه نبی کریم چې چا کرسی چا سرسی په سفر کې راوړی وبسطنې ته او د سرمنې درستخان یې وړ نو چا راوړلې قجورې چا راوړلې غوړي او چا راوړل ستوان
فحاسو حیثم دا غین یو مرکب الوا جوړه کړه ځکه غوړیو او خجورې وي او ستوان ویلر نو د دې نه حیث جوړ شو حیث الوا ته وایي لکه چوری پشان فکانت ولیمة رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور ولیمه شوه څومره اسانه ولیمه او درې ورځې هلته تېرې کړې دلته مقصد دا و چې د حضور لنګ هغه څرګند کړی دی نو معلومه دا شوه چې پسونه عورت ته دی او ما ورته ویې نه حسن راغلی په خپله لنګ څرګند شوی او باب فی کم تصلی المرأة من الثياب ښځه به څومره جامې اغوندي دا یاد لرئ چې عادت ضروري نه دی په جامو کې ستر د بدن ضروري دی نو که یو ښځینۍ او ساړي یې چولي ساړي زموږ وطن کې یو لوی څادري نو هغه نه لنګ هم ووایي کمیس هم ترې راتوکي ځان نه او سر نه هم راتوکي هندوستان جامه ده داسې دی پنجاب کې ډېره مستعمله ساړي ورته وایي لوی اوږد کپړی لاندې هم راتوکي کمیس بدن نه هم راتوکي او لپټ هم ترې جوړه کړي ساړي نو دی وایي وقال اکرمتو اکرمه تابعی دی فقیه دی لوارت جسده فی صوب جاده که یو شیزینه په یو کپڑا کې بدن پټ کړي نو ټیک ده ځکه د بدن پټول ضروري دی شمیر د جامون ضروري نه دی مخ او لاسونه عورت نه دی د مانځه دپاره او د خلقو نه ګورې عورت ښځه به مخ خلقو ته نه څرګند دی او مانځه کې د خیر دی څرګند دی یو عورت د منځ شو یو عورت د عیون الناس نشو د خلقو د سترګو نه خو به مخ هم پټی ځکه مخ مظهر د حسن و جمال دی او عشق او محبت ټول د مخ نه جوړېږي او مانځه کې به یې مخ څرګند دی نو که کور ولاړی مخ به یې څرګند دی او که په لاره ګرځي نو مخ باندې به حجاب راکړي نو بعضې مولیان عربو کې اسادګانې وي چې مخ عورت نه دی نو خیر دی مخ ته څرګند ګرځي نو ښځو مخونه څرګند دي یو غیر مخلد ملا و هم دا فتوی ورکولی حال دا چې مخ ټیک ته عورت د مون نه دی خو عورت د عیونو د خلقو نه دی محجوب بی ولیدنین علیهن من جلابیبهن ښځې څادرونه په مخ راز بړند دی حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عروة بن عائشة قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر دا په اوقاتو کې موږ وایو په ترمذي کې سبا مونږ به کوو ښځې به راغلې وې او چې تلې به متلفعات فی مروطهن ځان به یې پټ کړی و په څادر کې نو معلومه ده چې یو څادرونه به یې چولو مر څادر ته وایي د شړۍ برګې ثم یرجین الی بیوتهن ما یعرفهن احد کور ته ورتلې ابا خو چې په څادر کې پټې خو مونږ هم په څادر کې کړی که ابا من ځان الله صلی الله فی صوب له علام ونظر الی علامها که یو سړی مونږ کوي په جامو کې او جامو کې نخي نو قصدن به دی نخو ته نه ګوري مونږ یې مکروه کېږي اشتغال بغیر الله به نه کوي او که اتفاقا یې په نظر ولګي نو خیر دی عالم نخو ته وایي ګلونو ته حدثنا احمد بن يوسف قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا شعبي بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قميصة یو ځل په یو څادر کې مونځ کړو لها علام پای کې ګلونه نخې فنظر الى علامها د هغې په نخې نظر شو نظرتم یو ځل داسې اتفاقا چې فارغ شو یو څه دا خمیسه مې ابي جهم ته دا ابي جهم یو صحابي دی هغه ول رالیږلې وه په هدیه کې وی دا هغه یو څه واتونه بانبجانیت ابي جهم انبجانیت راوړی انبجانیه سادرو کاغانه خړه پټوي کاغان کې جوړېږي انبجانیه ساده او بل نه حداره نو مونږ یې پکې روا کړی دی ځکه مونږ یې خو که مونږ یې عاده نه کړی او ګلداره یې خوښه نه کړه وی دا یو څه او ماله پې ساده راوړی ساده قیمت کم او د ګلدار زیاتو او ساده ځکه یادوي چې خفه نه شي چې ما ته یې خپله هدیه واپس کړه وی خیر دی دا قیمتي ونه یو څه او ماله ته ساده راوړی یو ابوجهل دا مهاجر دی تاجر د کپړو
او یو بی جوهیم دی تیمم کې چې ذکر دی او ستره کې هغه سواری دی او زمیندار دی فإنها لحتني أنا فن الصلاة زين فمانزت کې مشغول او ساتلم معلومه ده چې هغه تصورات او هغه طرف ته اوریدل چې د مون توجه بدله کی دا شریعت نه خوخه وخرج مرة نبينا قال النبي كنت انظر الى علمها ما دا غي ګلونو تخيال الله وانا في الصلاه فاخاف ان يفتنني ما چې په فتنه کې مې مبتلا نکي یعنی ټول سوچ مې دې ګلونو تعالی نشي الکه دا تړي دې تهجد مونږ کړل سره نش کېنا با من صلی فروج حرین ثم ندهو که سړی په فروج د خمو په کمیس کې مونږ به وباسي یعنی د خمو کې مونږ کې خو هغه وخت کې جایز فروج نستوي چې دلته دغوي شلې دلواله او درع شاته او کمیس دا یو کمیس یو فروج یو درع شو کمیس ته مخه ته غریوان او فروج په وګوي او درع چې په شی غریوان اوس خدي د مو وطن کې په شا باندې غریوان نه جوړه ها باب نه صلی فی صوم المصلى که سړی په داسې جامو کې منځ کو چای کې د صلیب نه خي او تصاویری حل تفسد صلاته منځ ماتیږي او کنه حکم په اونک و ما انها من ذلك والذین من را نو علماء وای منځ خو نه ماتیږي او که تصویر د سجدی په دی وي یا مخه ته نو منځ مکروه تحریمی دی او که سجدی دا په طرف یمین یسار وي د سترګې په ګوټ ښکاري نو منځ مکروه تنزیهی دی او که شاته وي یا د خپو د لاندې وي نو منځ جایز دی د دې وجه نه تفصیل دی پکې که تصویر د سجدې په ځای راځي یا مخې ته راځي نو منځ مکروه تحریمي دی که یمین او یسار ته نو منځ مکروه تنزیهی دی او که د خپو د لاندې یا شاته په نظر نه راځي نو منځ جایز دی نو ده پرې ځکه ووایي چې که داسې منځ یې وکړو نو منځ یې ماتېږي که نه خو منع راغلې ده تقسیم علی الحالات په اشاره کوي نبی کریم راغی مونږ کوي کور نو کان کرام لعائشه د عائشې بیبي یو پرده وه سترت دی جانب بیتها پټ کړو په طرف د کوټې ورې ستاسو خیالي بعضې غریبانان کورونه د المارو غزینې جوړ کړي دي ته څه وایي ډور هو ورونه ورتني نو په هغې کپړه ځوړنده کړي چې دنه کې پکې سی چې ښکاري نه یا د کور یو طرف کمزوري نو په هغې پرده ځوړنده کړي نو دغه شان عایشې بیبي یو پرده ځوړنده کړې وه د کور په یو طرف کې یې خو پې تخت بند کړو یې خراب دیوال پې پټ کړو په هغه پرده باندې تصویرونه نو نبي کریم وایي امیتې انا کرامه کې دا پرده دې لرکه فإنه لا تزال تصاویره تعرض فی صلاته د دې دا تصویرونه ما ته مخې ته کېدل په مانځه کې نو منع یې ترې وکړه او باب صلی فی فروج حریر که چا د ریخم په کمیس کې مونځ وکړو او بیا وکړو یعنې مونځ یې خو شوی دی خو غوره نه دی دا هغه وخت کې حضور مونځ کړو چې ریخم بند نو نو چا وله هدیه کې راوړو کمیس ته ریخم مونځ یې وکړو خو خوښ یې نه کړ اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير سيد الكائنات لك مصر يخمر اغلو قال بسوف صلى فيه ثم انصرف فعرشه فنزاه نزعا شديدا وزرب اخك كالكاره له لك بطش غني وقال لا ينبغي هذا للمتقين المتقين رفع الاخنا عباب في الثوب الاحمر خير فسر جامه کی مذکر سری جامه کی زمون علماء پنځه اقوال وي یو کی سنت وی بلکہ مستحب وی بلکہ جائز وی بلکہ مکروه تنزیه بلکہ مکروه تحریمی سیدا کټول سروي او دا سروي چې د خود د رنگ په شان دی لکه ګلابي رنگ نو دې کې مون مکروه دی او که چا ماته سره لکه د بلستانه د رنگ په شان ناغم مباح دی او که برګي سری کپڑے نه هي پکې توري پکې شنینه به غوړه دی ځکه نبی کریم په سره جامه کې مونځ کړی دی په خالص سره نه وه برګه وه یمني څادرونه نو هغه توره پټۍ سره پټۍ شنه پټۍ زیړه پټۍ خو سور رنګ چونکې ښکاري د لرې نه نو تعبیر ترې په سرې شوی دی کنې خالص سرې نه منم راغلی دی
سور پټکی راغلی دی او سره ټوپې په خالص سره شریعت نه خوښوي او بیا خصوصا هغه سره چې مشابهات خود سره راځي لکه ګلابي رنګ او چاغمټنه سره لکه د بړستنې د مخ په شا بړستن پېژنئ او مخ یې اوس خلکو بړستنې پرېښودې پټوانه و نو باب فی الثوب الاحمر دی په جواز باب دی حدثنا محمد بن قال حدثنا عمر بن ابي ذر عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة الحمراء مولد حضور مبارک په یو خیمه سره کې دا په حج کې د سرمنې خیمه وه ورایت بلال اخذ وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور د چارانامو بې راواغشتې او خلق ورمنډه کړې چا به اوبه ترې راواغشتې مخ باندې به یې ومږلې چا ته چې به ور نه رسېدې نو د بل صحابي د لوند لاس باندې به یې لاسونه راښکړ او بلال مولد چې عنازه ولګوله شل نیزه کېښوده ویې دروله د سترې په شکل او خښه یې کړه او حضور مبارک ووت فی حلة الحمراء سره جوړه یې اغوستې وه لاندې لنګ او د پاس څادر مشمرا لنګ یې اوچت و خو دا به راشي په ترمذي کې سفیان صاحب وایي نو راو حبره دا حبره وه حبره برګې ته وایي خالص سره نه ښه د سفیان تفسیر دی په ترمذي شریف صلی الی العرضه انیزې ته مخامخ ولاړو دو رکعاته مونږ کو خلق او ساروي د هغې نه مخکې تېرېدل بس پوه شو دوی سرې درې قسمه شو که داسې سور وي چې مشابهت د رنګ د ښځو نو مکروه دی او که خالص سور وي چې هغه مشابهت د ښځو سره نه راځي نو مباح دی او که برګه وي نو بیا غوره دی ځکه نبي کریم استعمال کړی د نبي کریم دا جوړه چې وه خالصه سره نه وه دا برګه سره وه پس منظر راته وښایه هلکه د دې کتاب سره څه تعلق شته مشرف نه تپوس وکړئ چې ستا پسې منظر ته د مشرفې پسې خو ځناور دی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب قال ابو عبد الله ولم ير الحسن باسا يصلى على الجماد والقناطير وإن جرى تحتها بول أو فوقها وأمامها إذا كان بينهما سترة وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام واستبدل ابن عمر على الثلج محدثین کرام دا هر هغه شي کې ذکر کول غواړي چې کوم د حضور نه راغلي په حدیثو کې یوه دویم بعضې مسایلو ته اشاره کوي دلته یو اهمې مسلې ته اشاره کوي مسله دا ده چې سجده مباشرتا په ځمکه ضروري ده که نه ده ضروري نو شیعګان وایي علیهم ما استحقهم او بعضو شاذ ملیان زمون په اهل حقو کې نقل ده چې سجده به په ځمکه کې یا په هغه شي چې جنس د ځمکې نه وي لکه واښه ماښ په قالین په لرګي په دې سجده نه وایي شیعګان بدلي ځان سره ټیکې ګرځوي نو په خاوره مونځ کوي سجده کوي او بیا د کربلا خاوره ګرځي هغوی کربلا د بیت الله شریف نه غوره ګڼي او آخر زمانه کې به کوفه قبله ګرځي د مسلمانانو چې امام غائب راشي نو دې په دې باب کې دا ثابتول غواړي چې په ځمکه باندې مباشرتا سجده ضروري نه ده هغه شی چې په ځمکه باندې پروت او پاکي په هغې سجده کېږي لکه لرګي وي اوسپنه یې کلکه واوره پولي کټ یې کلک خو سجدې دپاره درې څیزونه ضروري دي وضع د جبهې طرح د جبهې او استقرار د جبهې چې په ځمکه کښېږدې تندې او طرح معنا دا چې لاسونه سسکې په خپله پټینګه شي او استقرار پرې راشي که داسې شي باندې سجده وکړي چې هغه رواني لکه سپرنګي کټ او سجده پکې هغه رواني په دې سجده نه کېږي یا بدون کې واوره نرمه
او هغه مسلسل روانه نو په هغې سجده نه کېږي. نو سجدې دپاره وسع د جبهې، طرحه د جبهې او استقرار د جبهې ضروري دی. تندې کېږي او سس کې لاس په خپله داسې زه خو چې که لاس مې ټینګ خو په هوا کې هم سجده کولی شم، نه لاس سس کې او تندې دې ودرېږي او قرار پې ونیسي. طرحه معنا سستول د لاسونو، تندې پې وغورځي. نو که داسې کټي چې هغه خوځي را خوځي په دغه سره او استقرار پې نه نیسي نه هغې باندې به نه کوي، او که داسې کلک کټي چې سجده دې پې ولګوله ودرېده بیا ښکته نه ځي نو بیا پې سجده کېږي. استقرار ضروري دی. وضع او طرح او استقرار. اوس زمونږ احناف وایي په اوره نه کېږدي به په اوره ذکر کړي. نو چې اوره نرمه تازه شي په هغې خو لکه د غنمو د رشې مثال دی، که اوره م لیدلي په هغې استقرار د جبهې نه راځي. او که اوره کلکه شوي منجمده شوي کنګل چې جوړ شوي یا مبلط وي په هغې خاوره پرته وي نو بیا پې کېږي. نو باب الصلاة په سدو په چت باندې لمونځ کولی شي، والمنبر منبر د پاسه هم کولی شي، والخشب او په لرګو کولی شي. لرګې ماده ده او منبر ته هیئت ده. امام بخاري وایي ولم یره دې د فقهاو اقوال نقل کوي د تابعینو د فقهاو، نو د هغوی کلام حجت دی زمونږ دپاره. ولم یره الحسن باسن یصلی علی الجماعة. حسن بصري وایي که سړی په کنګل منځو کې، کنګل دا منجمدې واورې ته وایي. والخناطیر په پلونو وان جرا تحتها بول، اگر چې لاندې تې متیازې روانې، غټ پل دې لاندې تې متیازې ویڼې روانې او فوقها یا پې بر روانې بره پې تېر شوي، و امامها یا امان مخکې خو ته خو په هغې نه یې ولاړ. اذا کان بینهما ستره چې ستا او د هغې په منځ کې ستره وي حایل وي. وصلی ابو هریرة علی ظهر المسجد. دا یو بله جزیې ته اشاره کوي. د جومات د شا جومات د پاسه مونځ څنګه دی؟ بعض فقها وایي مکروه دی، او هغه کراهت د مونځ د وجې نه وایي، هغه د اطلاع علی عورات الناس د وجې نه وایي چې جومات چت ته مخې جبې ضرورته، او که جومات ته چاپېره دیوالي دویم چتي هغې کې خو څه اختلاف نشته. نو او سړی په جومات چت ته پاس ودرېدي شي امام لاندې دی، او چې علم د انتقالاتو د امام درته راځي نو ته ورپسې لمونځ کولی شي. وصلی ابو هریرة علی ظهر المسجد بصلاة الامام. امام پسې لمونځ کوي او د جومات په چت ولاړ. وصلی ابن عمر علی السلف. ابن عمر صاحب په اوره لمونځ کړی، بخارا ته تلو جهاد کې. هغه اوره مبلطه وه، کلکه شوې، نرمه تازه نه، په تازه خو استقرار نه راځي لکه د غنمو یا د جوارو وشه. نو دا ثلجو په مبلطو کلکو خاوره پې پروته، دې غرونو کې واوره کلکه شي، که کالام ته لاړی په غرونو واوره پرتې اوسم نو بیا په دغې په تبرونه یې وایي او راوړي. نو چې داسې کلکه واورئ چې په تبر والي کېږي، خو کلکه ده په هغې سجده کېږي. او که تازه ورېلې شوي هلکه د روجو په شان ورېږي، کوم لیدلي او د روجو په شان په مجموع کې خلک راوړي، او په هغې سجده کې قرار ده او جبهې نه راځي، او په هغې سجده نه کېږي. حدثنا ابن حدیث ته ګورئ ښه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو عازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد الساعدي آخري صحابي دی چې په مدینه منوره کې وفات شوی دی. نو دی یو ورځ ناست و، چا ترې تپوس وکړ دا منبر د مصطفی د څه شي نه جوړ دی؟ منبر و دغه وخت. فقال ما هي فی الناس اعلم به مني ما بقیه. دی وخت کې زما نه زیات خبردار د دې څوک نشته. دا تکبر او د ریا د وجې نه وایي، دا د اطمینان د مخاطبینو او د شاګردانو دپاره وایي چې ما ته ښه معلوم دی، یعنې زه به درته چې شمدید خبره وکړم. مقصد اطمینان د مخاطبینو وي، ښه ریاکاري نه. هو من اصل الغابه. دا غزونه ده د غابې. غابه علاقه ده احد نشاطه، ځنګل بام، هلته غزونه او ځنګلي.
فارفا او اصل غص تا وی غص پیجنه که اردو کی ورطا جاؤں وی فلانو عملو فلانو فلان کی مرئی جوڑ کرو باقوم داغنون ده یا میمون مولا فلان تا دا فلان کے انسواری عائشہ داغنمو داغی غلام اگه نبی کریم ته حضور مبارک وی سیب که یو منبر دل جوړ که مطلب که اوچت ناست دی نو سنگه دی خواه وی خاله ډیره بیا هغې نه هېر شوي ځکه نبي کریم داسې خاص توجه ورنکړه نو بیا ورته هغه یاد که وی هغه منبر دی جوړ که وی نه صاحب وی ښځه جوړ که سید الکائنات وقام علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضور مام دا غزونو یو دوه دا د مدینې منورې دا غز پرتوغراف ډکي راوړو یو مې استاد صاحب له ورکې لاهور کې یو ما سره اوسه پور را سره یې ځان سره محفوظ ساتم ځکه دا غابې دی چې کومې غابې نه د حضور مبارک منبر جوړ شو داسې عجیبې منبرو درې پاټ کې نو چې ابوبکر صدیق خلیفه شو نو دی په دویم باندې کېناسته په درېیم نه کېناسته چې بیا حضرت عمر فاروق خلیفه شو نه په درېیم کېناسته نو چې بیا حضرت عثمان شنو درې پاټ کې حیران هغه لاړ په باره کېناست د خلق ورته برن برن وکتل وی زه پیم په تاسو خو زه ځکه کېناستم که په دویم ناستم نو خلقو به د ځان د ابوبکر صاحب سره برابر کړه که په درېیم ناستم خلقو به وایي چې د ځان د عمر صاحب سره برابر کړه او په اول ځکه کېناستم چې د یو مسلمان زړه کې دا نه راځي چې امتي ځان د پیغمبر سره برابر ګڼي نو ځکه زه په اول کېناستم به نورو بادشاهانو احتراما هغې سره نور پاټ کې یو ځای کړل نو لاندې پاټ کې به کېناستل په بره باندې کېناست 654 هجري پورې دا منبر پروت یو ځل حضرت معاویه صاحب کې خلیفه شوی دا منبر دمشق ته ورځه که هغه دارالخلافه شو چې هغې ته چې اراده وکړه وریځه وکړه بوز راغی بندر یې پرېښوده نو 654 هجري کې په مسیح نبوي کې اور لګېدله پخوا خو تیل و زیتون بجلی خو نه او جماعت د لرګي د شپې لګېدلو چېرته ډیو روانه شوه مدینې ټول خلک راووتل په هغه وخت کې خو دا نوی نظام نو په منګو په دغه څه کېده او د سوځېدو احتمال نه نو 654 هجري کې مسجد نبوي کې منبر سوځېدلی د 600 کاله مسلمانانو محفوظ ساتي وی دا منبر چې جوړ شو اول به یو ستنې ته به یې ډډه والی وه استوانه حنانه انو جمعه پر از ورته دا منبر کې خوده شو په منبر کې ناست او د ستنې نه جړا چغې شروع شو وقام علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم حين عمل ادرېده په نبي کریم چې کوم وخت جوړ شو ووضع کې خوده شو فاستقبل القبلة قبلې ته مخ کړ وکبر وقام الناس خلفه خلق ورپسې رستو ولاړو فقرا ورکع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم رجع القهقرة په منبر د پاسه ولاړو پړومبي پاټ نو شاته شو بیا یعنی یو طرف ته شو فسجد على الارض قیام یې د منبر د پاسه وکړه د ړومبي پاټ کې د پاسه او سجدې د پاره راښکته شو لکه منبر باندې سجده نه کېږي ثم عاد على المنبر بیا به منبر ته وروختله ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع قهقرا بیا واپس ښکته شو حتی سجد بالارض هذا شانه دا معامله د ده وه د ده مقصد دا دی چې د لرګي د پاسه نبي کریم مونځ کړی دی دا مونځ یې تعلیم دپاره کو اوچت شروع چې ما ته ګوري او زما مونځ یې زده کړي دا ضمناً خبره ده علي بن عبدالله المدیني او امام احمد صاحب دواړه استادان د امام بخاري او دا دواړه شاګردان د سفیان ابن عیینه دي او سفیان ابن عیینه خصوصي شاګرد د امام ابو حنیفه دی او امام محدث جوړ کړی امام ابو حنیفه دی
عقدني للتحديث ابو حنیفه زه محدث کړی ابو حنیفه نو علی بن مدینی د امام احمد سے بیاشنا د دین خدا سے معلومی کہ امام لګوچتی د قوم نه نماز کیږي بیا وکړه استاد زمونږ استاد سفیان بن عیینه نه بعد دې مسلې تاسو کېدم او دا حدیث به ورته په دلیل کې پیش کوتا چې نه دی اورېدلې ما ته نه دی اورېدلې دا زموږ خبر راغله دا چې امام کوچتی د قوم نه څنګه کدا نامه پورې فرقي یعنی عرف کې هغه ته فرق وای امام بزان له نو درېږي پوچت دې سرور بور سره څوک درېږي دلته پوچت ولار دې په تعلیم د امت ته پاره ولار او دا عمل چې پکړې دا عمل قلیل ځکه په یو قدم برا کوش ما په دې مون فاسدي ګینا امام بزان لوچت دې کې نه کې چا باز خلق په حضرت عثمان اعتراضات کې یو پکې دو چې حضرت عثمان پړم دی پات کې ودرې دنو دې خونه ما عالم مرته دې حقوق رستاسو د بادشاہانو لپاره رسول الله کې خونه کس بکه کې بکې ناشته او منبر بکه مې پورې ختم دې خو احسان کړی د تاسو نو دا زمنان خبر راغله قال ابو عبد الله ته یو نقطه مغلطه لیکل شوی د نو خیال کړه قال ابو عبد الله امام بخاری وای قال علي بن عبد الله مديني زما استاد ما ته یو ځل وی سالني احمد بن حنبل عن هذا الحديث ما تخپل دوست مرګري امام احمد سے د دې حدیث تپوس کوي قال نو ما ته وای دا کوف علي مديني دا صحیح نه ده ښا قال وی امام احمد ما ذا تفوز كو انما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على من الناس فلا باس ان يكون الامام على من الناس بهذا الحديث دين اخو زمان دا سؤال مقصد داره چې سید الکائنات لګوچت د خلقنا نو کې امام لګوچتی نو دا جایز ده نو قال امام بخاری وی دا علي بن مدينه نقل کوي چې هغه وی فقلت ما ورته وی فن سفيان بن عيينه كان يسأل عن هذا كثيرا زمون د استاد نه خبر دې مسلې دې تاسو کېدو فلم تسمع منه تعالی نه دې اورېدلې قال لا وینا دا رمبي چې قال گفت علي بن مديني دا نقطه سینه ده گفت امام احمد او د دې دیم قلت سره دا علي بن عبد الله مديني جوړي دا قلتو ده کنه رمبي فارسی کې چې لیکل دي چې ګفر اف علي بن مدين دروانه ما په کتاب کې د مدرسې په کتاب کې به تصرف نه کوي ها ځان سره تصرف کوي که مصر لیکي که شعر لیکي که لوبي لیکي او د مدرسې په کتاب کې باندې لیکي تصریب هم نه کوي زمدا وقف کې تصرف کني تاسو ته صرف د کتو د مطالعه اجازه ته د لیکلو اجازه درته نشته زه محمد دا زمنان مارته یو زمنان خبر رااله دا بعض خبره په شیولې کله چې ته با جوړ مولا کابل مولا اصل کتاب ترا کو ذکر دي کنه دا حاشیه خبره احمد سے خپل دوست علي توي د دې حدیث نه معلومیږي چې امام کوچتی د قومونو نماز کیږي او کنه زموږ استاد ته تیار نه دي چې خلق به تاسو کو هغه ورته کې امام له کوچتی خیر دی او دا حدیث به په دلیل کې پیش ورې عام فقها نه وای امام به پوچت دینوم دیږي خدا د تعلیم د پاره او دا حرکات هم پکې قلیل دي انسان محمد بن عبد الرحيم قال سنا زين بن هارون قال اخبرنا احمد بن طويل عن سن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه حضور مبارک دا اسمه راپوتو وجحش ساقه دا سپینه خوکشیوه ساق دې ته د کندو دلانه دې طرف بوي دې ته ساق او کتفو یاوګه او کې دې چې باندې خوب او په دغه باندې راپروتو د خجوري تانا پراته او پاره او ورو وعلى من نساء او د بیبيانو نه قسم خورل اشاره دا وکړه اختلاف کړی راوي ایلا نه هم کال کې شو او دا ورته دل په پنځم کال کې شو او دواړو کې
حضور مبارک په مشروبه کې ناستو هغه کوټړی کې جمعات د طرف ورخته د کور د پاسه جوړ کړو یو کوټړی جوړ کړو د کور د پاسه نو د جمعات د طرف ورته پوړې شان لګېدلې د خاورو د لرګو هغه ورخه هغه کې بزان لا ناست نو اله مسله جدا هذا بیبیانو په سلسله کې یا ایه النبی لما تحرم ما احل الله لك دا شان نزول کې براش او دا ورزيدل د اصله جدا او خدوارو کې مکه سیاو میاش کړي وي راوی دوانه په یو ځل ذکر کړي کې دا جدا جدا څه فجلس في مشربة له مشربة بالخانة خدا استلائی بالخانه نه دا غي کوټي داسې لکه تاسو مهاجرینو کوټي چې درجتها من جزء النخل هغه ته پوره جوړوي د قجرو د تنه دا قجرو وی خونه سي د لګولو پاره مورخته دا د جمعه د طرف فاتا واصحابو يعودونه صحابه ورن يوزل تفوسه کوي وصلى بهم جالسا نبی کریم نا جوړو منځ ورته فناستو وهم خيام بي ولارو فلما سلم السلام وګرځو قال انما جعل الامام ليتم به امام بس به اقتداء کوي اذا كبر فكبروا اذا كفر كوا اذا سجدوا وين صلى قائما فصلوا قياما كما ولا مسكين تاسو په ولا کوي ونزل لتسم 20 او په یو کم دیر شمه دوی ولاړو کنه ناغه ورته اشاره وکړه دغه دا مونږ د دوی نفلو نو نفل کې با تابعداري د امام کې چې معذور ناس او فرض کې امام ناس ته ولاړ ونزل لتسم 20 او په یو کم دیر شرا کوشو چا ورته قربان تا قسم پړل د یو میا ودا میا شو کم دیر شو د ایله دې سره جمع کړي کني اله واقع جدا خدوار واقعو کې مونږ راغله نو قوم ورپسې ولاړو ورستو او نبی کې دا مقصد دا چې دا کوټانه خبره او سطحه او په سطحه مونږ راغله او څوک ورپسې په کوړو کې ولاړو مامن دا صاحب المسلم لا تو دا سجده فهو جائز که سړی موږ کې یو جامع په شیزینه پروزي نو موږ صحیح دی یعنی بعض جامع په دی بعض جامع په خزای نو موږ کېږي پیږي خزه د خواته پراته د استاد صادر په پروت نو خیر دا ځکه چې بعضو احادیث معلومه چې په لحاظ د خزو کې موږ نه دی پکا نو دا روانه عندنا مسلم عن خالد قال سنة سليمان الشيباني عبد الله بن شدان ميمونة قال كان رسول الله يصلي وانا حذاءه زبب برطومة وانا حائز وربما أصابني صوبه إذا سجد قال وكان يصلي الخمرة خمرة خمرة ولوكي جاني ما استوى باب الصلاة على الحسير فحسير پوزکی من راغله پوزکی دا قجرو دا پوستو کی التدل دا بل دا میزر ده الته میزر نشته د قجرو د پوستکو پوزکی جوړي دا ځکه وایي چې یو پوزکی ته ثابت شي په پوزکی مونږ راغله ویم دا چې عائشې ته خلک دا منسوبوي چې هغه به په حسیر مونږ مکه ځکه حسیر د دوزخ نوم ده وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا واغم سیدا چې موږ حسیر فاجدا معنا دا جدا معنا حسیر محبس ته وی جلد وصلى جابر بن عبد الله ابو سعيد في السفينه قائما دي پکشته کی موسکا پوانا وقال الحسن تصلي قائما فولا رب امام موسکی ما لم تشق على اصحابك کبز مرګونو د ګران نه تدور معها تبا تعویږي د کشته سره کداغي جهاد د قبله بدل شي والا فقائدا کني پناسته موسکا پکشته کی جمع کی دلته زمون مذهب کې یو اختلاف ده صاحبین وای امام با پوارانی خوک سر کرده دپی نو بید پناستا موز که او امام ابو حنیفوی دا ونم پناستا موز کولشی لکه دا محل دا سر کرده دود خو فتوا پا قول دا صاحبین دا چه سو پوری در بان سر چکر نیر آگلی نا پوارانی با موز که
او که سرچکه در باندې راته نو به پناسته موږ او د امام بخاری د صاحبین د قول مطابق ترجمه کړه او د حسن بصری په نقل تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك ولا بموز کې په مقتدیانو د تکلیف نه تدور معها کشته سره بتاويږي که جهاد د قبله بدل شي کشته داس شي متبداس کشته داس شي داس دا اوس جس کې دا صورت که جستو شو یا لارې موټر تاویږي نه سره خب او لارې موټر کې خلک پناسته موس کې وإلا فقاعدا کني پناسته بموس کې ګاډي کې بم چې سو پورې کولی شي په ولاړه وکړي که په ولاړه نشي کولی به او پناسته او جهاد د قبله ته وکړي که به دومره غړای چې قبله ته جهاد استقبال ممکن ني به هر طرف ته کولی شي یعنی چاته به چې لورو را خواشه د موسک او که دومره غړای لکه ولاړی څوک دې نه درکې نو به پار طرف چې د مخ کنه موسکا او دا خبره په فرض کې دي نفلو کې توسل هر طرف ته مخ کول شي په نفلو کې چې په ګاډي کې ناس په موټر کې په لارې کې په هغه کې په جست کې هر طرف ته چې مخې نفلو کې روان او فرض کې استقبال له قبله پکار د مهما امکان د سو پور کې دي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن مالك ان جدته ملائكه د دنیا د جدته زمير چا تراجه دي اسحاق تراجه دي کانستا وسو علماء اسحاق تراجه کوي اسحاق کوئی زمانیا دا انس مور ده او یا جدی زمیر انس تراجه دي انس کوئی زمانیا چې ملائکه ده حسیدا چې جدته زمیر راجه دي انس تا حضرت تعبیر په جدی سره او ذکر اسحاق نیا اسحاق د انس ته ورواره ده نو مې ملائکه دي کنیه ام سلیم وا رمیسام مرتوی غمیسام مرتوی او ملیکم مرتوی ذکر دا یو واقعا نو نیه نده دا انس تا مرده دا اسحاق تا ابنیاره دی سید الکائنان لدعوت ورکڑلی طعام طعام سناسو لہو جوڑ کڑی والا نبی کریم دار چا دعوت قبل کڑی ذکر دا محبت علامی او یو بل سره تعلق دا کافر دعوت قبول کړه چې ورغه ډوډۍ وخوړه ثم قال به نبی کریم پاسه چې مونږ درکم دې ته مونږ د تبرک وي ښا ائنه ترمذی کې بل راشه انما اراد ادخال البرکت علیهم هدي غرض نو کو چې خدای دې کور کې برکتونه نازل نو فلیصلی بكم چې مونږ تاسو ته درکم انا ته به ز پاسه د یو کوزکی دا هغه تور شو د ډیر استعمال دا وجنه خر شو فنزحت بمان معونی د پاوبو او ویسانه وقام رسول الله صلی الله علیه وسلم ادرد فی وصفحت زود ردم ولیتیم وراه زو یتیم زمیر ابن ابی زمیرہ والعجوز من ورائنا وبوڑے دم نشاط ادرد مور یادی فصلی لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برکات منذ کو ثم انصرف بعض روایتو کې راځي چې مور ورته صاحب زما دې بچمنی ته دعا وکړه وې درې دعاګانې کوي خدای دې د ژوند کې برکت واچي د په اولاد کې برکت واچي د په مال کې برکت واچي بخاری کې بناش نو صدا پاس سل بال بچي عمر رسول الله اوریدل او باغ کې به کشمالو بوی به د خوش د مشکو کا او باغونو به غزل نه یو کوله پکاله اوله بخاری کې راځي او باب الصلاه علی الخمره فخمره باندې خمره او حسویر په ځکه ته وایي چې دواړه دا بودو تلاسه دواړه دغوی میزری پوسټک او خمره دې ته وایي چې یو پټای میزری او بل تاری پټ لکه پنجاب نه چې دا مصلی راځي یا خمره وړو کې جانمات چې صرف مخ او لاسونه پکې خولي کیږي دا خمره هغه په ځکه ته وایي چې یو تاری یو پټای میزره پوستکی
او حسیر دې ته وي چې دواړه پوسته کې نو مخکې کې حسیر ذکر کوو درته خمره ذکر کوي خمره ته ذکر خمره وي لانها تخمر الوجه پټي مخ یعنی مخ چې پکې دي مخ پراغه یا تخمر الخيوط هغه تارونه پکې پټي جناب الولي خالد بن شعبة على اسمان سليمان الشيباني عبد الله بن شداد ميمون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمره حضور مبارک وړو کې جانې ماز مسکړه او باب الصلاه على الفراش پتولې مسکول شي دا ټول بابونه په دې غرض دي چې پزمکه باندې یا په خاور باندې مباشرتا د تندې کې خودل ضروری نه دي پتولې کول شي په بوزکی کول شي په قالین کول شي په فراش کول شي خلاف للشیعه شیعاګانو نه په خاور وبکه نو که تاسو لیدلی چې په جماعت کې قالینی نو دوی زرغلی ټیکې راو باسي او صرف تندې لګي زناور بچي اگر شیعاګانو جماعتونه مولي دنو ټیکې پکې پرته یا ځان ته کاغذ کې غلي دا ټیشو پیپر یا هغه مثلثاتي چې د وقفونه جوړي د پنجاب هغه نه ځکه دی په ځمکه وي یا په جنس ته ځمکه په قالین نه وي نو دی بابونه دي چې په قالین مونږ راغلی دی په پوزکی راغلی دی په فراش راغلی دی سجدې دپاره درې څیزونه دي وضع د جبهې او طرح د جبهې او استقرار د جبهې په پاک څیز نو که په ځمکه متصلي که د ځمکې نه باندې وصلى انس بن مالك على فراشي انس بن مالك په فراش مونږ فراش تلې ته وایي بستر ما يفرش وقال انس كنا نصلي مع النبي فيسجد احدنا على ثوبه مونږ به نبی کریم سره مونږ کوو نو پس په کپڑا به مونږ کوو دا یا درې کپڑا که متصل لکه د پټکیجه یا لمن ځان ته د کې سجده پیو کې نو دا مکروه ده زمون په مذهب کې البته که عذری لکه ګرمي سخته نو هغې به دومره سخته په ځمکه ولاړ ولته ځمکه دا لستونې به یې داسې کړه نو سجده به یې وکړه او ټوپۍ به یې ځان ته مخې ته کېښوده په هغې به یې سجده وکړه یا به یې لمن اوږده کړه هلته ځمکه ډېره سخته ګرمه ده سړی پې کېناستې نه شي تندې پې نه شي لګولی اکاڼې باندې استنجا نه شي کولی ځان له یې نه شي وروړی لکه سړی چې سروډ که وروړي نه پې مخکې استنجا کولی شي نه پې شاته کولی شي دومره ګرمي ده هلته نو شافعي صاحب روا ګڼي مطلقا مونږ وایو په ثوب متصل به نه کې الا عند العذر پټکي جې باندې به سجده نه لګی چې پټکي راواړی ځان ته داسې یا لمن اوږده کې یا لستوڼې داسې اوږده کې او لاسونه پکې خو عذر وخت کې خیر دی لکه ځمکه ګرمه ده شدید دی حدثنا اسماعيل قال سليمان كان من نذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في قبلته زب محكم لا استوعب النبي كريم او خپې ومې د قبلې په طرف کې وې فاذا سجد غمزني نو چې سجده به مې هغه کوله نو په ما به یې لاس کېښودو زه به یې وسونډلم دې ته غمز وایي سور به یې داسې راکړه فقبضت رجلي ما به خپل خپې راغونډه کړې واذا قام بسطتهما او چې هغه به پاسېد په رکعت کې نو ما به خپې ویړې کړې قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح په کورونو کې ډیوې نه وې دا دفع د یو سوال مقدر کی د طالبانو طرفه چې نبی کریم دی ولې دې ته محتاج او چې لاس پتاک دی خو چې هغه پیدې په چې سجدې ته راځي مخفي به راغونډولې نو دا وایي ما ته به څه پته لګي دا خو به دومره اوږد ولاړو یو دو پارې به یې ویلې او ډیوې وې نه په تیاره کې به یې مونځ کوه نو ما ته پته نه لګېده چې دی اوس سجدې ته راځي که څنګه ځکه وایي بیوت یومئذ لیس فیها مصابیح په کورونو کې ډیوې نه وې او د دې حدیث نه یو مسله ثابته شوه په
قبله د خځې کې موږ ویلو کا چې مسه د خځې ناقصه ده کنه. اما ته کې دغه ترمذی حدیث راته ضعیف کینو بشمار حدیث په وینه چې مسه د خځې راغله را او دغه په نه راغله وضو په نه کما مسه د خځې ناقصه خو به مون ماتو. ابو داود کې حدیث قبله ضعیف کړو او په ترمذی کې راته ضعیف کړو. ما کې ضعیف کې نو په روستو وینه ده نو مسه د خځې ناقص ده او داس نه ده ښا شوافی وی او مسلکی ضعیف ده. هلته هغې وی که ماشومه دې ښکل کړه بس او دس دې مات شو. یا خدایا دومره سختي که شیعګان وی علیهم ما یستحقهم چې لوی ښځې سره هم تمتع کېږي او وړۍ جینۍ سره. نو خمینی وی رضیعې سره هم تمتع کېږي دا پیچې روي یو ماشومه دې خوښه شوه څنګه متعب ورسره کوې وی تفخیص نه کار واله د پتونونو نه به یې کار واله غذا د شهوت به په دغه ځای کې وکړي. دا د شیعګانو مسلک دی. عاریت د فرجونو راواکړي یو میلمه شي چاکره او د هغه شي ښځه دې خوښه هغه ته وایي دا په عاریت راکړه 15 ورځې به ما سره نو هغې نه فایده نه. تمتع د مردانو سره رواله هلکان چې لا ګیرې نه راغلی نو تمتع ورسره کولی شي. دا د شیعګانو مسلک دی سخت قبیح دی نه نسب محفوظ دی نه دغه دلته یو ما ته پرچه چا راکړه نو کراچۍ نه شیعه رالیږلې و د خپلو شیعګانو ته وایي که خپلې لوریانې خویندې بختور کوئ نو د ایران نه ښکلې خلک راغلي دي هغه راولېږئ والا چې متعې ورسره وکړي چې بختورې شي. دا د شیعګانو ته یې خط رالیږلی او خط ماله چا راکړه. حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس بن خير بن شهاب قال اخبرنا عطاء ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين قبلته على فراش اهله فيو بستر بملاستو نبي کریم پاغي مسکو نو په فراش مونراس اعتراض الجنازه دا سبب پرتو ملکه جنازه چې مخکې پرته ای دا مزګزار او الحمد لله من قال اخبرنا الله حدثنا الناس عن يزيد عن عراك بن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة موترة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينعمان عليه او باب السجود على الثوب في شدة الحر فجامع متصلا مذکول شي چې ګرمي وي ته د احناف ورې خوښه کړې ده چې بغیر ضرورت او پجامه متصل نه کې او که ګرمي وي نو کول شي. وقال حسن كان القوم يسجدون امامته حسن بصری وی قوم صحابه و کرام او په پټکی مسکو یعنی پټکی به د پټکی طرف په ځان تحقیق ولا قلون سو او پټوپه به مسکو ټوپه هم صحابه په سر کړی دی پټکی په سر کړی دی ها خدا رومالونه چې سو عربو کې په سرای دا نه راغله حضور مبارک ټکړه په سر خېده خو د پټکی د لاندې سر به ور کړو کنه چې پټکی ور نشي لاندې به ته ټوکړه کې خو د پاسه به پټکی خو او مستقل روماله په سر نه وي چې هغه پټکی کې دلته دا غیر مقلدین وای دغه شان رومال په سر هرکه ځنه اور چر د په حدیثو کې راغلی یې خو پټکی په سر چرته د غیر مقلد په سر ما پټکی نه دی لیدلی جماعت اسلامی والم پټکی نه په سر الا من شد پټکی ته بد ګوري انکه پټکی اوسونه کوله خبره نو ای په صحابه کرامو پټکی مسکو یسجون الامام چې زمکه به ګرمونو ځان ته به پټکی کې خو پاره به سینده کې خو وکړه یا به د پټکی دا طرف ځان ته راوړه ول قلون سو پټو په استعمال کړی پټکی استعمال کړی ټوپه استعمال کړی ويداو فی کمه او لاسونه به پلستونه کو زمکه به ګرمونو لاسونه به داسک نو سجده به وکړه
هل سنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال سنا بشر المفضل قال سنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو احدنا طرف الصوم من شده الحر في مكان السجود من بر طرف ته جامع کی خود پزې د سجدې کې د وجه د ګرمینا نو په صحرا کې به مسکو جهاد ته چې بتل په دشتو کې نو په صحرا کې به ولاړو ځان ته بم لمن درک باب الصلاة فی النعال پپړو کې مزرال چپلو کې پپړو کې دا د مشروعیت د لپاره باب چې سید الکائنات پپړو کې مسکړل همار تداغی د پڼې مبارک شکل خودل او هغه چپلو په شکل و بعض علما پپړو کې مز خامخا وي ځکه چې آیات دار خذو زینتکم عند کل مسجد او پانی د زینت شی ده خدا که د زینت شی ده خو محل د قاذورات هم ده ځکه پړو کې خلک ګرځي نو په ګنده ده نو دو جهته پکې جمع شو یو زینت او یو طرف ته محل پلیته نو دفع د مضرت مقدمی په جلب د مصلحت د زینت دومره اعتبار مکوه دی وخت کې لکه د دغو چې یهود او نصارا به د حضور زمانہ کې پڼې خامخا وکړلې نو حضور حکم وکړو مونږ کوي په پڼو چې مخالفت د یهود او نصارا راشي او یهود ځکه وایي چې موسی علیه السلام ته د خدای دربار کوی تور کې وانخلع علیک انک بالواد المقدس طوا ناغه ته د خلع دن علینا حکم راغل نو دوی پڼې وباسي او موجوده زمانہ کې یهود او نصارا د پڼو سره کوي نو سه مخالفت پدې کې چې ته پڼې وباسي نجد کې خلک چپلو سره مونځ کوي خو چې جمعات کې ني اسې بار ولاړ چې کله چپل کې مونځ کېږي خپراکه که پس مخه چې پاکه شي نو بس مونځ پکې کوه دا موجوده بوټان چې دی کې خپل نه ماتېږي ګوتې ماتېږي نه او بل محل د دغه دی نو کوي به نه اوس ترک پکې اولاد البته که چپل وي نه وي پاک صاف سترې نو مونځ پکې کولی شي مونځ روانه پکې باب الصلاة في النعال حدثنا ابو ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو مسلمة سيد بن يزيد الدزي قال سمعت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه حضور مبارک په پڼو کې مسکړه دي قال نعم يا باب الصلاة في الخفاء په موضوع کې مزراغله دا خو چې صد حضور نه ثابت دي ته بیان حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن نعمش قال سمعت ابراهيم يحدث رحمه بن الحارث قال يسجد من بالله بعد ثم توضا ومسح على خفيه ثم قام وصلى به موضوع کې مسکه چاته ته پوښتنه قربان هغه ما د حضور مبارک لیدل سنا مثل هذا هغه داسې کړل قال ابراهيم نخيوي فكان يوجبهم د صحابه او د حدیث فقه ذکر وی چې دا مسار خفین جوړه منسوخه په آیات د مائده په دې ما خو د مائده نه رسې ایمان نه وړل ترمذی کې میاد فکر او په بخاری کې هم شوی لأن جرير كان من آخر من اسلم دې په آخري صحابه کې د په آخري رمضان کې ایمان راوړ او د اسحاق نصر قال سنا موسی متعنا مشل مسلم مسوق مغيرة بن شعبة قال وزعت النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خفيه ما اباچولې د چاردا نبی کریم ته ما سه ال خفین وکړو مونږ یو کو مونږ په موضوع کې کړل ځکه کوم موضوع کې خو به اختیار وینځنه نو چې ما سه په کړل د موضوع برقرار ساتل دي او به په موضوع کې مونږ کړل نو په موضوع کې مونږ روانه په پاڼو کې روانه باب اذا لم يتم السجود او باب يبدي ضبعه ويجافي جنبه في السجود اوس مسله د ثياب او دې مسله د سجدي تلا نو بعد شارعي وی دا چرته مولا بادرانو با جوړ مولا او کونړ مولا غلط لیکلي دلته دا رستنی د سجود په حسره مناسب التننم چې دا عبارت وی کنه د پاره پسر مالته په بابونه د ثياب وی هغه دلته پکارو دالته پکارو نو چرته کونړ مولا راغشي نورستان مولا
هغه بابونه دلته خېدي او دا بابونه دلته خېدي. خو چونکه عام نسخو کې دا هم دلته لیکلي دي، حافظ ابن حجر وایي د قیاس ته شرط کړی دی په رکن، سجده رکن دی او صوب شرط دی. نو دې ته تخی چې سجده کې فرق رانه والی او سجده کې به لروالی د لاسونو کې، نو چې څنګه سجده ضروري ده نو اخذ د ثياب هم ضروري دی. په ثيابو کې فرق رانه والی چې شرط په رکن کې نقصان ناوستل لکه مفسد د صلات دی، نو شرط کې نقصان ناوستل مفسد د صلات دی. دې د باب د قیاس نه د مسله د صوب ته اشاره کړې ده او په سجده قیاس کوي. قیاس د شرط په رکن کړی دی، صوب شرط او سجده رکن.